بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 272 دی. الدرس الثالث والسبعون، درې اویایم درس دی، 73 نمبر درس دی. نن به انشاءالله د دې درس الفاظ معنی مونږه د دې نه مخکې درس کې ویلي دي. دې کې انشاءالله مونږه د یو بهادر ماشوم باره کې واقعه وایو او بیا به د استفهامیه جملو جوابونه ورکو. نو شجاعت صبی، د ماشوم بهادری، د ماشوم بهادری، شجاعت بهادری ته وایي او صبی ماشوم ته وایي. یو ماشوم دی هغه ډیر بهادر ماشوم دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه په لاره باندې روان دی او یو دغه بهادر ماشوم او دا نورو ملګرو سره په لاره باندې لوبې کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه مخې له ورغی نو دوی وتښتېدل. دا ماشوم پاتې شو، د منډه نه کړه، دا ونه تښتېدو، په خپل ځای باندې ولاړو. نو عمر رضی الله عنه چې ورورسېدو د نه یې تپوس وکړه ستا څه نوم دی؟ ده ورله جواب ورکوي زما عبدالله نوم دی. او بیا ته عمر رضی الله عنه تپوس وکړو چې ته ولې د خپلو ملګرو سره ونه تښتېدې؟ نو ده ورله جواب ورکړو، د ماشوم ډېر بهادرۍ سره جواب ورکړو، وایي امیر المؤمنین ما څه ګناه نه وه کړې، ما هېڅ غلطي نه وه کړې، نو ولې تښتېدم؟ او وایي زه ستاسو نه ویرېدم او لارم تنګه وه، نو بیا ما تاسو دپاره لاره کوله پرېښوده، نو زه ځکه سیټ ته ودرېدم. نو عمر رضی الله عنه د ده په جواب ډېر خوشحاله شو او د دغه د ماشوم د بهادرۍ نه، د ده د ذهانت نه، قابلیت نه او د ده د ښکلي جواب نه حضرت عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو. نو دا وړه غونته کې واقعه اوس پر موږ ته لږې وړې وړې واقعې وایي، هغه به انشاءالله په هغې باندې به موږ بحث کوو. نو کانه معنا ده و امیر المؤمنین عمر بن خطاب، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه سائرا روانو فی الطریق پلاره کې ذات یومین یوه ورځ. حضرت عمر رضی الله عنه په لاره باندې یوه ورځ روانو. فرعا نو حضرت عمر رضی الله عنه ولید اطفالا ماشومان یلعبونه چې لوبې کولې هنا و هناکا، دلته او الته، ادر ادر، اردو کوي ادر ادر. هنا معنا ده دلته او هناک معنا ده الته، دلته او الته لوبې کولې، یعنی یو خوا بل خوا لوبې کولې. فلما نو هر کله چې رأوه هغه ماشومانو دا عمر رضی الله عنه ولیدو نو مقبلا علیهم چې د دوی طرف ته را روان دی، نو هربو دا ماشومانو دوی ټول وتښتېدل، دا ماشومان وتښتېدل الا صبیا سوا د یو ماشوم نه، یو ماشوم پاتې شو منهم د هغوی نه. بقیه مکانه په خپل ځای باندې ولاړو حتی تر دې پورې چې جاءه عمر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه د هغه خواله راغی. فقال نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل له هغې ماشوم ته ما اسمک، ستا څه نوم دی؟ ایها الصبی، ای ماشومه. عمر رضی الله عنه دغه ماشوم ته وایي ماشومه ستا څه نوم دی؟ فاجابه نو هغه ماشوم عمر رضی الله عنه له جواب ورکوي اسمی عبدالله، زما نوم عبدالله دی. فقال عمر رضی الله عنه وی له دغه ماشوم ته فقال عمر رضی الله عنه، فقال له عمر رضی الله عنه، نو د قال فاعل د عمر دی ها. فقال له عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه وی له د ماشوم ته لما ولی لم تهرب، تو نه تښتېدې، ته ولې ونه تښتېدې؟ مع اصحابک، خپلو ملګرو سره. اصحاب د صاحب جمع ده، ټیک شوه، صاحب ملګري ته وایي، اصحاب ډېرو ملګرو سره، که معنا د خپل، ته خپل ملګرو سره ولې ونه تښتېدې؟ فاجاب الصبي فی شجاعت، فاجاب الصبي نو ماشوم جواب ورکو فی شجاعت په بهادرۍ کې، ډېر په بهادرۍ او په زړورتیا باندې جواب ورکو. یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین لم افعل ذنبا، ما څه غلطي نه وه کړې، څه ګناه مې نه وه کړې، څه جرم مې نه و کړی. فاخافک نو زه ستاسو نه ویرېدم. ولیست الطریق او لاره نه وه ضیقا تنګه، لاره تنګه نه وه. فوسعها لک چې ما تاسو لپاره هغه کولو کړې وه. فسر عمر رضی الله عنه، نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو من شجاعت الغلام، د ماشوم د شجاعت بهادرۍ نه، و ذکائه او د هغه د ذهانت نه، قابلتیا نه، د هغه د ذهانت نه چې څونه ذهین دی، څونه قابل دی. و حسن جوابه او د ښکلي جواب نه، د هغه د ښکلي جواب نه حضرت عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو. نو دلته وایي ولیست الطریق ضیقا او لاره تنګه نه وه.
فاوسعها لك چې ما تاسو لپاره هغه کولو کړې وه. فسر عمر رضی الله عنه من شجاعة الغلام وذكائه وحسن جوابه. د دې ماشوم د دې غلام ماشوم ته وایي د دې ماشوم د بهادرۍ د قابلیت او د ښکلي جواب نه، ذکائه قابلیت د هغه قابلیت نه. اوس استفهامیه جملې دي هغه وایو سوالونه دي د هغې جوابونه. استفهامیه جملې معنا سوالیه جملې. ما اسم هذا الصبي، اوس تپوسونه کوي وایي ما اسم هذا الصبي، د دې ماشوم څه نوم و؟ نو موږ جواب ورکو اسمه د هغه نوم عبدالله عبدالله و. ٹھیک شوه. اوس بیا جواب کوي وایي ماذا كان الاطفال يفعلون، ماذا كان الافعال ماذا كان الاطفال يفعلون، ماشومانو څه کول، دغه ماشومانو څه کول؟ نو موږ جواب ورکو كانوا يلعبون في الطريق، كانوا يلعبون هغوی لوبې کولې في الطريق په لاره کې. اوس سوال کوي وایي هل هرب عبد الله واصحابه، هل هرب عبد الله، ای عبد الله وتښتېدو، واصحابه خپل ملګرو سره، عبد الله خپل ملګرو سره وتښتېدو. نو موږ جواب وکړو لم يهرب، نه هغه ونه تښتېدو، مع عبد الله لم يهرب عبد الله ونه تښتېدو مع اصحابه خپل ملګرو سره. هل فرح عمر رضی الله عنه بجوابه، آیا عمر رضی الله عنه د دغه ماشوم په جواب خوشحاله شو؟ نو موږ جواب ورکو نعم او جی فرح عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه خوشحاله شو بجوابه د هغې ماشوم په جواب باندې. اوس بیا موږ نه تپوس کوي وایي هل تخاف من ضابط بولیس، هل تخاف آیا ته یریږي من ضابط بولیس د پولیس د افسر نه، ضابط افسر ته وایي قانون جوړونکي ته وایي، نو د پولیس قانون جوړونکي ته موږ افسر وایو. من ضابط بولیس، ته د پولیس د افسر نه یریږي؟ نو موږ جواب ورکوو لا بالکل نه یریږم، لا اخافو زه نه یریږم من ضابط بولیس د پولیس د افسر نه زه نه یریږم. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي دا زموږ سره 73 نمبر درس هم الحمدلله اختتام ته ورسېدو. انشاءالله دې درس نه وروسته به بیا د مونږ د 73 نمبر درس تمرین حل کوو. نو بیا انشاءالله دې نه وروسته 2 سبقونه پاتې شو 74 او 75. نو انشاءالله زموږ به دا طریقة العصریه د اولې حصې کتاب انشاءالله ختم شي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.